بسم الله الرحمن الرحیم. د هدایت النحو د شرح په سلسله کې دا زمونږه 30 نمبر درس دی. مصنف رحمه الله تعالی فرمایي ويجب تقديم الفاعل على المفعول إذا كان مقصورين وخفت اللبس نحو ضرب موسى عيسى. ويجوز تقديم المفعول على الفاعل إن لم تخف اللبس نحو أكل الكم ثرى يحيى وضرب عمرا زيد. په دې عبارت کې صاحب کتاب د فاعل متعلق یو بل اهمه قاعده او ضابطه دا بیان کړی ده او د هغې ضابطې تعلق ته دې سره دی چې کله د فاعل مخکې کول په مفعول باندې واجب او ضروری دي او کله د فاعل تقدیم یعنی مخکې کول په مفعول باندې جایز دي. نو مصنف فرمایي چې کله فاعل او مفعول دا دواړه اسم مقصور وي یعنی د دواړو اعراب دا تقدیری وي، اعراب لفظي نه وي او د التباس خطره وي. د التباس خطره دا په هغه وخت کې پیدا کیږي چې کله د دواړو اعراب دا تقدیری وي او په هر یو کې د فاعل او د مفعول د جوړېدلو صلاحیت وي او په دې باندې څه معنوي قرینه موجوده نه وي چې کم یو فاعل له او کم یو مفعول له. نو په دې صورت کې بیا د فاعل مخکې کول په مفعول باندې دا واجب او ضروری دي. نو که بیا کم یو مخکې هغې ته به مونږه فاعل وایو او که کم یو وروستو نو هغې ته به مونږه مفعول وایو. نو مصنف رحمه الله تعالی دغه قاعده او ضابطه بیان کړې ده. نو فرمایي ویجب تقدیم الفاعل علی المفعول چې د فاعل مخکې کول دا ضروری دی په مفعول باندې کله اذا كان مقصورين چې کله دا دواړه اسم مقصور وي او د اسم مقصور اعراب دا په درې وړه حالتونو کې تقدیری وي. ته دې اعراب دا اعراب لفظي نه وي او ته دې سره سره وخفت اللبس او د التباس خطره هم وي او د التباس خطره دا په هغه صورت کې راځي څنګه چې مونږ دا خبره ذکر کړه چې په هر یو کې د فاعل د جوړېدلو صلاحیت هم وي او د مفعول د جوړېدو صلاحیت هم وي. او بیا مصنف د مثال په ذریعه سره ته دې وضاحت کوي لکه ضرب موسی عیسی. نو دلته که مونږ وګورو نو موسی او عیسی دا دواړه اسم مقصور دي، ته دې دواړو اعراب دا تقدیری دي او په دې دواړو کې په هر یو کې دا صلاحیت شته دی چې هغه فاعل جوړ شي یا مفعول جوړ شي. په موسی کې هم دا صلاحیت شته دی او په عیسی کې هم دا صلاحیت شته دی. نو اوس که دلته کم یو لفظ مخکې وي نو موږ به هغې ته فاعل وایو. نو د فاعل مخکې کول په دې ځای کې واجب او ضروري دي. نو که کم یو لفظ موږ مخکې کو نو هغې ته به موږ فاعل وایو او چې کم وروستو وي نو هغې ته به موږ مفعول وایو. نو اوس په دې مثال کې دا موسی دا فاعل دی ځکه چې دا مقدم دی او عیسی دا مفعول دی ځکه چې دا مؤخر دی. یو بل مثال به موږ ذکر کو لکه شتمت سعده سلمه چې سعده دا دی سلمه ووهله. نو دلته هم دا سعده او دا سلمه دا دواړه اسم مقصور دي او په دې دواړو کې په هر یو کې دا صلاحیت شته دی چې هغه فاعل جوړ شي یا مفعول جوړ شي.
لہذا په دې صورت کې د فاعل مخکې کول دا مقدم او ضروری دی. نو چونکې په دې مثال کې مونږه ساده مخکې کړی ده نو دا فاعل له او دا سلمہ دا مفعول له. او کچری د التباس خطر نه وي یعنی د فاعل په فاعلیت باندې لفظي قرینه موجوده وي او یا معنوي قرینه موجوده وي نو په دې صورت کې بیا د مفعول مخکې کول په فاعل باندې جایز دي. نو مصنف فرمایي ويجوز تقدیم المفعول علی الفاعل د مفعول مخکې کول دا جایز دي په فاعل باندې. کله جایز دي؟ ان لم تخف اللبس کچری ته د التباس نه ویریږي خوا که معنوي قرینه موجوده وي او خوا که لفظي قرینه موجوده وي. نو مصنف مثال بیانوي لکه اکل الکمثرا یحیی چې یحیی امرود دا اخور. نو اگر چې دلته دا کمثرا او یحیی دا دواړه اسم مقصور دي د اعراب نه مونږ ته دا پته نه لګي چې کم یو فاعل له او کم یو مفعول دی لیکن دلته معنوي قرینه موجوده ده او هغه معنوي قرینه دا ده چې په یحیی کې د فاعل د جوړېدلو صلاحیت شته دی او په کوم مثرا یعنی په امرود کې دا نشته دی. لہذا که کوم مثرا دا مونږ په یحیی باندې مقدم کو نو کم مقصود دی نو په هغې کې څه خلل دا نه راځي. لہذا په دې مثال کې اکل الکمثرا یحیی دا کمثرا دا مفعول به مقدم دی او یحیی دا ولا فاعل مؤخر دی. بل مثال مصنف بیانوي چې کله لفظي قرینه موجوده وي نو بیا هم د مفعول تقدیم په فاعل باندې جایز دی او ته دې مثال دی ضرب عمرا زید. نو دلته اگر چې معنوي طور باندې په عمر او په زید په دواړو کې د فاعل د جوړېدلو هم صلاحیت شته دی او د مفعول د جوړېدلو صلاحیت پکې هم شته دی لیکن دلته چونکې لفظي قرینه موجوده ده عمر دا منصوب دی او زید دا مرفوع دی نو چې کم مرفوع وي هغې ته فاعل وي او چې کم منصوب وي هغې ته مفعول وي. لہذا د عمر تقدیم دا په زید باندې دا جایز دی ځکه چې دلته لفظي قرینه موجوده ده. نو او کچری نه معنوي قرینه وي او نه لفظي قرینه وي نو په دې صورت کې بیا د فاعل تقدیم دا په مفعول باندې دا واجب دی لکه څنګه چې موږ د هغې وضاحت وکړو. بیا مصنف فرمایي ويجوز حذف الفعل حيث كانت قرينة نحو زيد في جواب من قال من ضرب وكذا يجوز حذف الفعل والفاعل معا كنعم في جواب من قال اقام زيد. په دې عبارت کې صاحب کتاب یو بل اهمه قاعده او ضابطه بیان کړې ده او هغه ضابطه او قاعده دا ده چې کله قرینه موجوده وي نو بیا د فعل حذف کول دا جایز دي. چې کله د فعل په حذف کېدلو باندې قرینه موجوده وي نو بیا د فعل حذف کول دا جایز دي. لکه د هغې مثال مصنف بیان کړی دی چې یو کس دا ووایي چې من ضربه وال چا کړي دي نو که هغې په جواب کې څوک دا خبره وکړي چې زید یعنی صرف د فاعل ذکر وکړي نو دا صورت دا ټیک دی. نو دلته چې کله دی د زید ذکر وکړو نو دلته د متکلم کم فعل دی دای حذف کو ځکه چې ته دې په حذف باندې قرینه موجوده ده او هغه قرینه دا ده چې سائل په خپل سوال کې فعل دا ذکر کړی دی. او دغه شانتي چې کله قرینه موجوده وي نو بیا د فعل او د فاعل د دواړو حذف کول دا هم جایز دي. او د هغې مثال هم مصنف بیان کړی دی که یو کس دا سوال وکړي چې اقام زیدون آیا زید دا ولاړ دی اقام زیدون آیا زید ولاړ دی نو اوس که یو کس په د دې په جواب کې داسې ووایي چې نعم نو دا ټیک ده. نو چې کله متکلم په جواب کې دا ووایي نعم نو دی په دې جمله کې فعل مې حذف کړی دی او کم فاعل دی هغه مې حذف کړی ځکه چې اصل جمله دا ده چې نعم
قام زید او زید ولاړ دی. خو دلته تدې د حذف کول دا جایز دي. ولې جایز دي؟ ځکه چې د سائل په سوال کې قرینه موجوده ده او هغه قرینه څه ده چې سائل په خپل سوال کې فعل هم ذکر کړی دی او فاعل هم ذکر کړی دی. لہذا که یو کس په جواب کې صرف نعم وای نو هر چا ته پته لګي چې او زید دا ولاړ دی. نو تدې خلاصه دا شوه چې کله قرینه موجوده وي نو بیا د فعل حذف کول هم جایز دي او کچری د فعل او د فاعل د دواړو په حذف باندې قرینه موجوده وي نو بیا د دواړو حذف کول دا هم جایز دي. نو مصنف فرمایي ويجوز حذف الفعل چې د فعل حذف کول جایز دي حيث كانت قرینه کچری قرینه موجوده وي نحو زید فی جواب من قال من ضربه لکه زید د هغې کس په جواب کې چې یو کس دا خبره وکړي چې من ضربه چا وال کړي دي. نو دلته دا زید کم لفظ دی نو دلته دا فاعل ذکر کړی دی لیکن دا کم فعل دی یعنی ضربه دای حذف کړی دی. وکذا او دغه رنګې یعنی څنګه چې د فعل حذف کول جایز دي نو دغه رنګې یجوز حذف الفعل والفاعل معا د فعل او د فاعل د دواړو حذف کول دا یوځای هم جایز دي چې فعل هم حذف کړی شي او فاعل هم حذف کړی شي لیکن چې کله قرینه موجوده وي. مصنف د هغې مثال بیانوي لکه نعم لکه یو کس وی نعم وی فی جواب من قال د هغې کس په جواب کې چې هغه دا وی اقام زیدون آیا زید ولاړ دی. نو که د دې په جواب کې یو کس ویل چې نعم نو دا ټیک دی. نو دلته د نعم په ذکر کولو سره کم فعل او فاعل هغه دواړه حذف کړي دي. ولې حذف کړي دي؟ ځکه چې د سائل په سوال کې دا دواړه ته دې دواړو ذکر شته دی نو هر چاته دا پته لګي چې د نعم سره کم فعل او فاعل دی یعنی قام زیدون دا حذف شوي دي. بیا فرمایي وقد يحذف الفاعل ويقام المفعول مقامه اذا كان الفعل مجهولا نحو ضرب زيد وهو القسم الثاني من المرفوعات. په دې عبارت کې مصنف د فاعل متعلق یو بل اهمه قاعده او ضابطه بیان کړې ده او هغه ضابطه دا ده چې کله کله فاعل دا حذف کولی شي او مفعول تدې قائم مقام کولی شي او دا په هغې صورت کې کیږي چې کله یو فعل معروف متعدی وي او مونږه ته دغې فعل متعدی نه فعل مجهول جوړ کو. نو چې کله مونږه ته دې نه فعل مجهول جوړ کو نو ته دې کم فاعل دی هغه فاعل حذف کړی شي او کم مفعول دی نو هغه د فاعل په ځای باندې راشي او دغه مفعول د فاعل قائم مقام په دې اعتبار سره دی چې مخکې د فعل معروف نسبت دا فاعل ته او فاعل مرفوع. نو چې کله مونږه دغه فعل معروف او دا چې کله مونږه فعل مجهول کو نو اوس ته دې نسبت د فاعل په ځای باندې مفعول ته دی او مخکې فاعل مرفوع نو اوس هغه رفع دا به په مفعول باندې راځي او دې مفعول ته بیا د نحویانو په اصطلاح کې نائب فاعل وایي. نو دغه خبره مصنف ذکر کوي وقد يحذف الفاعل او فاعل دا حذف کولی شي ويقام المفعول مقامه او مفعول دا غي قائم مقام ګرځولی شي. دا به کم وخت کې اذا كان الفعل مجهولا چې کله فعل سوي مجهول وي. مثلا ضرب زید نو دا په اصل کې لکه جمله داسې ده ضرب زید ضرب عمرا زید ضرب عمرا زید نه ضرب عمر زیدا چې عمر زید اوه یعنی عمر فاعل او زید دا مفعول له. خو دغه ضربه دا اوس مونږه د فعل معروف نه مونږه فعل مجهول جوړ کو نو کوم عمر فاعل له هغه فاعل هغه حذف کړی شو او د هغې په ځای باندې زید راغی مخکې فاعل مرفوع او اوس به مفعول مرفوع وي. مثلا ضرب زید نو دلته اوس دا زید کم مفعول له
او اوس تدې نوم نائب فاعل نو دا د فاعل قائم مقام دی مخکې به فاعل باندې رفع راتله او اوس په دې مفعول باندې رفع راځي وهو القسم الثاني من المرفوعات او دا دویم قسم دی د مرفوعات او هغه سره مفعول ما لم يسمى فاعله چې دا په اصل کې مفعول دی خو دې ته بیا مفعول ما لم يسمى فاعله وته وي او دې ته نائب فاعل دا هم ویل کېږي اوس راځو مونږ ته دې عبارت حل ته دې ترکیب له او په دې کې چې کم نحوي فواید دي نو د الله جل شانه په توفیق او په فضل سره به مونږ ته دې د ذکر کولو کوشش کوو ويجب تقديم الفاعل على المفعول إذا كان مقصورين وخفت اللبس يجب دا په اصل کې دی یوجبو د واحد مذکر غایب فعل مضارع معلوم صيغه ده او دا وو تدې حذف کول دا واجب او ضروری دي ځکه چې وو واقع شوی دی د علامت مضارع مفتوح او د کسره لازمي په منځ کې نو یجبو فعل تقدیم الفاعل مضاف الیه د یجبو د لپاره فاعل او علی المفعول دا جار مجرور دا متعلق دی په تقدیم مصدر پوری نو یجبو فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر دا جزائی مقدم دا دلتا جزا مخکیک شوی دا په شرط باندې اذا کان مقصورین وخفت اللبس دا شرط اذا دا شرطیه دا او کانا دا فعل ناقص دی دا الف ضمیر دا د کان لپاره اسم دی او مقصورین دا معطوف علی دا او دا خفت اللبس دا معطوف دی نو بیا معطوف علی معطوف مل کر دا د کان د لپاره خبر دی لہذا دا بیا شرط جوړیږي او مقصورین دا منصوب دی په یای لفظي سره ځکه چې د کان کم خبر دی نو دا منصوب وي او چونکې د تثنیه حالت نسبی دا په یا ما قبل مفتوح سره وي نو دی وجنا د مقصورین دغه اعراب دی او خفت اللبس دا خفت دا د واحد مذکر غائب د واحد مذکر حاضر فعل ماضی معلوم صيغه ده او په دې کې دا تا ضمیر دا فاعل له او اللبس دا منصوب بفتح لفظا دا ولا مفعول به دی نحو ضرب موسى عيسى ضرب صيغه واحد مذکر غائب فعل ماضی معلوم او موسى دا فاعل له مرفوع دی په ضمه تقدیری سره او دا عيسى دا مفعول به دی او دا منصوب دی په فتح تقديري سرا لهذا دا جملة فعلية دا ويجوز تقديم المفعول على الفاعل إن لم تخف اللبس يجوز فعل تقديم المفعول مضاف إليه دا فاعل على الفاعل جار مجرور دا متعلق دا بتقديم پوری نو دا جزاء مقدم دا او إن لم تخف اللبس دا ولا شرط تخف دا دو واحد مذکر حاضر واحد مذکر حاضر صيغه ده او پدې کې انت ضمیر مستتر دا پکې فاعل له او دا اللبس منصوب بفتح لفظا دا ولا مفعول به دی او په تخف کې هم انت ضمیر مستتر دا ولا فاعل له دا په اصل کې دی تخف لیکن چونکې تدید لام سره التقاء د ساکنین وراغلی دی او پرونه مونږه دا قاعده ذکر کړی و چې کله دو ساکنین وي د کله اجتماع د ساکنین راشي نو بیا کوم لومبه ساکن دی عام طور باندې دی له کسره حرکت دا ورکول شي مثلا اکل الکم مثرا یحیی اکل فعل او کم مثرا دا منصوب فتحه تقدیری دا مفعول به مقدم دی او یحیی مرفوع بضمه تقدیرا دا فاعل مؤخر دی او ضرب عمرا زید ضرب فعل عمرا منصوب فتحه لفظا دا مفعول به مقدم او زید مرفوع بضمه لفظا دا فاعل مؤخر دی ويجوز حذف الفعل حيث كانت قرينة يجوز فعل او حذف الفعل مضاف اليه دا فاعل او حيث كانت قرينة حيث دا مضاف دی او كانت قرينة دا ولا بیا مضاف اليه جوړیږي نو مضاف اليه دا مفعول فيه دی دلته دا قرينة دا به موږ مرفوع وایو ځکه چې دلته دا كانت دا ناقصه نه ده بلکې تامه ده څنګه چې کان ناقصه وي نو دغه شانتي دا کان دا تامه هم وي او چې کله کان تامه وي نو هغه فاعل غواړي او فاعل مرفوع وي نو دی وجنه قرینه دا ولا فاعل او دا مرفوع دی نحو زید في جواب من قال من ضرب وكذا يجوز حذف الفعل والفاعل معا كذا دا جار مجرور دا متعلق دی په يجوز فعل پوری بیا يجوز فعل او حذف الفعل والفاعل حذف الفعل مضاف الیه دا معطوف علیه دی او دا الفاعل دا په معطوف دی دا بیا فاعل جوړیږي
او معن دا حال دی دو فاعلنا. لهذا دا جملة فعلية شوى. كنعم في جواب من قال أقام زيد. وقد يحذف الفاعل ويقام المفعول مقامه. يحذف صيغة واحد مذكر غائب فعل مضارع مجهول، او دا الفاعل دا ولا نائب فاعل دی، لهذا دا معطوف عليه دا. او يقام المفعول مقامه. يقام دا صيغة واحد مذكر غائب فعل مضارع مجهول، المفعول مرفوع بضمه لفظا دا ولا نائب فاعل، او مقامه دا ولا مفعول فيه دی، نو دا معطوف دی. معطوف عليه معطوف ملکر دا جزاء مقدم دی. او اذا كان الفعل مجهولا دا ولا شرط مؤخر دی، لهذا دا جمله شرطیه ده. او يحذف دا فعل مضارع مجهول لا تدیم علامت ذکر کړو چې مضارع مجهول د پیژندلو آسان نښه ده کچری په علامت مضارع باندې ضموي او تدینه په مخ کې حرف باندې د اخرنی حرف نه په مخ کې حرف باندې فتحه وي، نو دغه فعل به مضارع مجهول وي. او یقام دا په اصل کې دی یقوم. یقال تقال قانون پکې جاری شوی دی، و مفتوح دی، تدینه مخ کې حرف ساکن دی، نو د و حرکت د مونږه قافله ورکو، دغه و د مو په الف سره بدل کو. نحو ضرب زید. ضرب صيغه واحد مذكر غائب فعلی ماضی مجهول، او زید مرفوع بضمه لفظا دا ولا نائب فاعل، لهذا دا جمله فعلیه ده. وهو القسم الثاني من المرفوعات. هو ضمیر مرفوع منفصل مرفوع محلا دا مبتدا ده. او القسم الثاني، القسم دا مرفوع بضمه لفظا دا موصوف دی، او الثاني دا ولا صفت اول او من المرفوعات دا ولا صفت ثانی دا موصوف اپنے دونوں صفاتوں سے مل کر دا خبر دی، دا هو مبتدا لپاره، لہذا دا جمله اسمیه ده. او دا خبر مونږ بار بار ذکر کړی و چې کله ضمیر مرفوع منفصل نرستو د الف لام والا اسم راشي، نو دا بخپل منځ کې یا بغیر د الف لام والا اسم راشي، نو دا عام طور باندې بخپل منځ کې مبتدا او خبر جوړیږي. یو ځل مونږ بیا ته د عبارت ترجمه ذکر کوو. مصنف فرمایي ويجب تقديم الفاعل على المفعول، چې د فاعل مخکې کول دا ضروری دی په مفعول باندې چې کله دا دواړه اسم مقصور وي، یعنی د دې دواړو اعراب تقدیری وي. وخفت اللبس، او د التباس خطر وي، او د التباس خطر په هغه وخت کې پیدا کیږي چې په دې دواړو باندې معنوي قرینه نه وي موجود، او په هر یو کې د فاعل او د مفعول د جوړېدلو صلاحیت وي. لکه ضرب موسی عیسی، د موسی تقدیم دا په عیسی باندې واجب دی، او کچری عیسی فاعل وي بالفرض، د بیا د عیسی تقدیم دا په موسی باندې واجب او ضروری دی. ويجوز تقديم المفعول على الفاعل ان لم تخف اللبس، او کچری تا ته د التباس څخه خطر او خوف نوي، نو بیا د مفعول مخکې کول د فاعل باندې جایز دی. لکه اکل الکم مثرا یحیی، نو دلته اگر چې د دوړو اعراب دا تقدیری دي، لیکن دلته معنوي قرینه موجوده ده، وغه دا ده چې یحیی کې د فاعل جوړېدلو صلاحیت شته دی او په کوم مثرا کې نشته دی. او ضرب عمرا زید، دلته عمر دا مفعول دی او زید ولا فاعل مؤخر دی، او دلته قرینه لفظي موجوده ده، او هغه لفظي قرینه ده چې فاعل مرفوع دی او مفعول دا منصوب وي. ويجوز حذف الفعل حيث كانت قرینه. دې ځنه د حذف مختلف صورتونه بیانوي. لومبه صورت دا بیانوي چې د فعل حذف کول جایز دی چې کله قرینه موجوده وي، او دلته چې کوم مثال ذکر کړی دی نو په دې کې قرینه هغه د سائل سوال دی، لکه زید د هغه کس په جواب کې ویل شي چې من ضربا ول چا کړی دی. وکذا، او دغه رنګي يجوز حذف الفعل والفاعل معا، د فعل او د فاعل د دوړو حذف کول دا هم جایز دی یوځای. لکه نعم، نو په نعم کې فعل او فاعل دواړه حذف شوي دي ځکه چې په دې باندې قرینه موجوده ده، هغه د سائل سوال دی، هغه سوال یې څه دی؟ اقام زید. نو هر چا ته پته ده چې دلته قام فعل او زید فاعل دا حذف شوي دي. وقد يحذف الفاعل ويقام المفعول مقامه، او کله فاعل حذف کولی شي او مفعول د هغې قایم مقام کولی شي، یعنی د فعل نسبت بیا د فاعل په ځای باندې دغه مفعول ته کیږي، او څنګه چې مخکې فاعل مرفوع نو اوس په د هغې په ځای باندې دغه نایب فاعل یا مفعول ما لم یسمى فاعله دا به مرفوع وي. لیکن دا په کوم وخت کې اذا کان الفعل مجهولا، چې کله فعل دا مجهول وي، لکه ضرب زید، نو دلته دا زید دا اوس د فاعل قایم مقام دی، په دې باندې رفع راغله. وهو القسم الثاني من المرفوعات، او دا دویم قسم دی د مرفوعاتو، یعنی نائب فاعل، او په هغې باندې به هم ان شاء الله تعالی مصنف رحمه الله بحث کوي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.